بسم الله الرحمن الرحیم. ښه مولوي صاحب پیج کلر مې یلی و که نه، اوس دلته رسول څه په زه یو لیکل کوم دلته لیکمه مثال کې بس ها اوس دا لیکل مو وکړو مولوي صاحب ډېر څه په زه کاپي کوم، کنټرول سی وایم، کنټرول وي ډېر څه په زه کنټرول وي مو ویلو، صحیح ده مطلب کاپي مو. اوس لیټ سپوز کنټرول اے کنټرول سی کنټرول وي. ښه مولوي صاحب داسې که اندازن مونږ سره دغه ورډزونه دا پیجونه مو جوړ کړو، لیکل مو وکړو، صحیح ده مولوي صاحب. اوس زه دلته یم که نه چې زه دې ته بورډر لاین لکه ځینې لیکل څه نه وي، یا مثال کې زه بل شي یا سرټیفیکیټ جوړوم یا بل شي جوړوم، دې ته زه اوس بورډر لاین اپلای کوم. اوس دلته ډیزاین مینیو ته لوړ شئ، ډیزاین مینیو کې مونږ سره چې دلته رسي پیج بورډر، پیج کلر خو مې یلی و که نه، پیج بورډر. اوس پیج بورډر باندې به کلیک وکړي، مطلب چې پیج ته د بورډر یې جوړې شي. بورډر یې مطلب لیټ سپوز زه دې کې لیکم څنګه، اوس دې کې مطلب بورډر نشته، خو چې دلته مو کلیک وکړو اوس شی شو بورډر راغی. اوس اوکې ووایم مولوي صاحب، هر پیج باندې به چې راته وي مونږ سره بورډر به راته وي. مې ودل ده اوس چې په کوم پیج کې لیکل کې داسې په لکیرو کې به په منځ کې مونږ سره چې وي بند به وي، صحیح ده. اوس ته یې لیټ سپوز په بورډر کې نور کار کوو، داسې کې ګوره بورډر سره شیډو غواړي که نه، شیډو مثال کې دې طرف ته لږ سویره تر راوتلي وي مولوي صاحب، شیډو باندې خو پوهېږي که نه، دا ګورې هغه طرف ته سیره څه نه لږ تر راوتلي دی چې شیډو. اوس وګورئ لږ بورډر کې چینجز راغی که نه راغی، سیره دې طرف ته راوتلې ده، ځکه نري او دې طرف ته مونږ سره څنګه راوتلې ده، سیرې راوتلې ده. ښه دلته مونږ رسو پیج بورډر ده 3D ده، 3D مطلب 3D ډیزاین کې د لږ راشي 3D چې کله دلته مونږ نیر شو پوهیږو. ښه اوس مولوي صاحب لږ خبرې دلته کوو، منځ کې بورډر مو په اپلای کړی ده، دا نون ده، اوس مو چې په اپلای کړی بورډر مو په اپلای کړی ده. اوس ته چې بورډر خو صحیح دی، خو زه دې لکیري والا سټایل راته بدلوم، دا لکیره زه نه غواړم. ته کومه لکیره غواړې مولوي صاحب؟ ګورئ داسې کې مختلف زه دا لکیرې غواړم، لکیرې هم صحیح دي مولوي صاحب، داسې کې د کلر دې لکیر والا بدل شي، زه یم چې څنګه کلر دې شي مولوي صاحب، سور کلر دې شي. اوس داسې کې چې د لکیر والا لږ متعید هم مونږ سره غټه شي، اوس د لکیر والا متعید بس دومره د نوره نشته، خو چې ته کله بله لکیره سلیکټ کړې لیټ سپوز مولوي صاحب، زه اوس کومه لکیره لیټ سپوز سلیکټ کوم، دا لکیره صحیح ده، خو لږ د متعید مونږ سره چې شي غټه شي، وینې مولوي صاحب، زه یم چې دا دوره دوره شي، صحیح شو متعید سره شو. ها داسې کې مونږ سره چې دا لیټ سپوز دغه بېڅټه ویو. اوس اوکې زه وایم، اوس یې ګوره متعید غټه شو، رنګ یې غټ شو، هر شی مونږ سره چې شو غټ شو. اوس دینه بعد مولوي صاحب زه داسې کې یو هغه کوم آپشن لیټ سپوز دلته رسم، اوس کنټرول اے زه یو سرټیفیکیټ جوړوم، صحیح ده که نه. سرټیفیکیټ مطلب څه چې یا سکول ته یا شي دپاره سرټیفیکیټ جوړوي، سرټیفیکیټ خو لیدلی مولوي صاحب که نه. اوس سرټیفیکیټ چې کله زه جوړوم لیټ سپوز دې کې زه اول د سرټیفیکیټ والا هغه راخلم، سرټیفیکیټ همیشه دا شي ته جوړېږي، مطلب د پیج دا شي ته. اوس لیټ سپوز زه په منځ کې رسم، داسې کې لیکم چې سرټیفیکیټ صحیح ده. لیټ سپوز سرټیفیکیټ مو ولیکلو، نیم لیکم، هر شي کلمه لیټ سپوز سرټیفیکیټ څنګه په سکول کې په ډیزاین کې جوړ کړی مونږ سره سرټیفیکیټ مو ولیکلو. لیټ سپوز لږ زه کلر ویر کوم، سور بولډ کوم یې، لږ دې طرف ته راوړم او لږ یې من سنټر ته راوړم، الاینمنټ یې کوم، دلته هوم ته راځم، دلته کوم ځای ته وړم سنټر ته. اوس مولوي صاحب د سرټیفیکیټ لون د نیم لیکې، فادر نیم لیکې، کوم ځای نه، خو د سرټیفیکیټ یې په خپله ډیزاین کې بند کړی وي. بیا به اوس څنګه بندوئ ګورئ مولوي صاحب، انزرټ ته به لوړ شئ، ډیزاین ته، ډیزاین کې به کوم ځای ته لوړ شئ، پیج بورډر ته. اوس ګورئ دا سمپل پیج بورډر دی، په دې باندې خو پوه شئ که نه مولوي صاحب. زه اوس دې کې یم چې نه سپیشل بورډر دی ماته میلاو شي. اوس دې کې ګورئ ته دې هر شي والا ته شی کوی شي سلیکټ کوی شي، ګوره دې کې ونې دي، مثال کې ته کوم پیج بورډر غواړې دې کې ته ورشي دي مولوي صاحب جوړ دي، سټار والا ګوره یې غواړې دا اوکې کا مونږ سره دینه به داسې مونږ سره چې ته وي سټار به ته وي. سرټیفیکیټ مطلب ښکلی ډیزاین ویر کوي، داسې کې ته بل شي ولا او د څومره مثال کې داسې کې ټول هغه چې کوم یې دلته ویر کوي، صحیح ده که نه. ګورې نور هم ډېر دي، پینونه وي، کلاک وي، واچ وي، داسې داسې کې بل هلته لیکي دا ګورئ مولوي صاحب، صحیح ده که نه. نو دا مونږ سره شی شو پیج بورډر شو. اوس پیج بورډر کې نور آپشن چې کوم دي مولوي صاحب، پیج بورډر دا باندې خو پوه شو که نه چې ویډیو څومره کې زیاتوي کموي، څومره کې لیټ سپوز اوس داسې کې مو ګورئ غاټ کړو لږ، اوس مینې مولوي صاحب لږ غاټ شو. دلته رسو مولوي صاحب زه لاین لیټ سپوز دا نه کوم، زه چې بس دغه سمپل لاینونه صحیح دي دا لاین کوم، خو دې کې کسټم ته رسو. کسټم مطلب دې چې کله د په کسټم باندې کلیک کړو اوس ته کولی شي
چې ته ځنې سایډونه لرې کړي او ځنې دې ورسره وي. زه اوس یم که نه چې دا دوه سایډونه زه لرې کوم او دې طرف ته سایډ او دا سایډ د ورسره شي کلمه پاتې شي. اوس به څه چل کوې مولوي صاحب؟ دغه لرې که صحیح شو مولوي صاحب، او دغه چې کوم دی لون ده دا هم لرې که. اوس اوکې ووایه مونږ سره ګورئ. اوس سرټیفیکیټ ته راشه مولوي صاحب، پوسټ نشته، داسې لیکلي مونږ سره چې دي جوړه شته. صحیح دی. یا زه خپل ورډ ته رسم چې کوم مونږ هغه پیجونو ته هغه ویر کړی و دي ته زه یم چې د پیجونو کې دا لیکلي نه وي، ځکه چې دې کې لیټ سپوز دې کې تو هغه جوړ کړی ده، پوټر دی جوړ کړی، هیډر دی جوړ کړی ده. هیډر مې پوټر مته لیکلی ځین چې خط دا هغه ورنوي دا دوی لیکلي دي وي. اوس به څنګه چې دلته به راشي مونږ سره ډیزاین مینیو ته به لاړ شي. ډیزاین مینیو کې به پیج بورډر باندې کلیک وکړې. پیج بورډر کې اوس لیټ سپوز لږ کسټم باندې کلیک وکړه. اوس دې ته راشه د پوسټ لرې که او دغه لوندم چې کوم د دا هم لرې که چې کله دا لرې کړو دا د چې کله لرې کړو مولوي صاحب اوس اوکې ووایه مونږ سره پوسټ دې طرف ته به وي او دې طرف ته مونږ سره نه وي. یو کسټم بل دا کار کوي. کسټم دا کار هم د مونږ سره چې ته لکه اوس ګورئ مونږ چې د پوسټ باندې کلیک کړی و مولوي صاحب یې ټولو سایډونو والا لکیرې یو وي یو شانتې. اوس داسې نه کېږي چې دا لاین چې کله ته کسټم باندې کلیک وکړې یوه لاین ته په خپله مرضۍ جوړوی شي. ته یو لاین یو کوی شي، بل لاین بل کوی شي، بل لاین بل کوی شي. صحیح ده که نه؟ پلای به شي که نه شي به پلای ښه مولوي صاحب. اوس دلته راځو مولوي صاحب دځې کې زه یم که نه دغه ده. اوس دځې کې که چېرې اوس تا دا ایډیټینګ وکړو مولوي صاحب صحیح ده که نه پیج بورډر د جوړ کړو کلمه ټول هر شي د جوړ کړي دي. پیج بورډر مطلب هر څه د اپلای کړي دي. اوس دلته ته یې که نه چې کوم مو سیټینګ وکړو دا دې په دغه ډاکومنټ باندې اپلای شي، په نور شي باندې نه اپلای کېږي. کوم ډاکومنټ کې زه ویلوړ یم مطلب کوم پیج زه چې دس سیکشن مطلب چې څومره سیکشن مې لیکلی ده یا زه چې صرف د په اول پیج باندې اپلای شي نور ده. اوس ګورئ مولوي صاحب چې کوم مونږ بورډر اخ کړی ده دا مونږ سره په ټولو پیجو باندې مخ کړی ده که نه لیټ سپوز. اوس لون راکوزېږه مولوي صاحب په ټولو پیجو باندې ده. زه چې په ټولو پیجونو نه راځي دا خو مونږ سره ډېر نقصان ده. په اول پیج کې د راشي دي کې مونږ انفارمیشن معلومات لیکلي نور ټول کتاب د یاد وي. اوس به څه چل کوي دلته ډیزاین ته به لاړ شي مولوي صاحب، پیج بورډر ته به لاړ شي. پیج بورډر کې به په دې باندې کلیک وکړې. دلته به د فرست پیج اونلی باندې به کلیک وکړې اوکې ووایه. اول پیج باندې به وي مونږ سره مو کلمه چې نور لون رسي په باندې مونږ سره پیج بورډر نه وي. ښه دې نه بعد مونږ سره پیج بورډر ته رسو. دلته مونږ سره چې دي لون دی آل ایکسپټ فرست پیج. اوس دې کې ګورئ دلته مونږ څه لیکل کړي چې په اول پیج باندې د راشي خو په د لون د نه راځي. زه چې په اول پیج د نه راځي په د لون د باندې د راشي بیا په دې باندې کلیک وکړه. سوري دلته د سیکشن آل ایکسپټ ون اوکې ووایه. اوس به په اول پیج وګوره نشته که نه مولوي صاحب او په نورو ټولو پیجو باندې مونږ سره چې دي پیج بورډر مونږ سره شته. نو دا مونږ سره چې و پیج بورډر او دا د ډیزاین مینیو اختتام. صحیح ده مولوي صاحب.